ګوره زمونږ په دې وطن کې الحمدلله ډېر مشران مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه زمونږ یو سیاسي مشر و د ټولو سیاسي پارټو یو وخت کې مشر منلی و قدر به یې کوو د قدر په نظر به یې ورته کتل خان عبدالغفار خان صاحب باچا خان دلته یو سیاسي مشر و مخالفین یې مو لیکن د ټولو یو خپل سیاسي مشر منلی و یو سیاسي لیډر یې منلی و دا هېڅوک هم نه وي بوټو صاحب و هغه یو وخت کې پارلیمنت هم راغی وزیر اعظم هم جوړ شو سیاسي مخالفت و دومره چې د حد نه وته لیکن اوس هم مذهبي طبقه بوټو صاحب خلک په دې مني چې هغه د تخریط ختم نبوت چې کم هغه بل په 1974 کې په 7 ستمبر د اسمبلی نه د هغه په کوشش پاس شوی دی خلک د قدر په نظر ورته ګوري یا ولی خان او خان عبدالولي خان دلته پاتې شوی دی زموږ یو پښتون لیډر نو هغه هم په دغه بل کې د علماو او د دې ګوند ښه مضبوط حمایت کړی دی نو دا ګوره مخالفتونه وو یو بل ته په الیکشن کې مقابلې هم کړي دي لیکن هر یو کشر د بل سیاسي ګوند د مشر قدر کړی دی یو بل باندې اټیک کړی دی خو د بل د سیاسي ګوند د مشر قدر یې کړی دی عزت یې کړی دی احترام یې کړی دی او په عزت یې نوم اخیستی خان عبدالولي خان چې بدل تر مفتی صاحب نوم اخیسته په عزت پې اخیسته که مفتی صاحب به د باچا خان عبدالغفار خان نوم اخیسته نو په عزت پې اخیسته که د بوټو صاحب نوم اخیسته نو په عزت پې نوم اخیسته نو دا خو مشران دي د دې ملک سیاستونه دوی کړي دي نو داسې طریقه دلته اختیارول نه دي پکار چې هغې کې د بل لیډر سپکاوي وشي د بل لیډر بې عزتي وشي